بسم الله الرحمن الرحيم. اسم ما ولا المشبهتين بليس في معنى النفي والدخول على المبتدأ والخبر، ولهذا تعملان عمله هو المسند إليه. خجي صاحب د کافی مرفوعاتو کې چې کوم اخر مرفوع بیان کړي داغه بیان کړي چې هغه د ما ولا مشبهتين بليس اسم ده. ما خو ځین کې دا و چې سره د ټولو قواعد او فاعل نه شروع کو سبق پورا کو به اخره کې ګور صحیح د اخره سبق ده. زمنګ سبق کې بدري مرکزی خبري یو د ما ولا مشبهتين بليس د اسم بیان به وکړو، تعریف به وکړو، او به د مثال وضاحت وکړو، او به یو مسله بیان کړی ده چې ما ولا کې چې کمالا ده هذه عمل شاذ ده. ناراضي اول نمبر د مرفوعاتنا هم نمبر مرفوع کچری مبتدا قسم اول او ثانی یو حساب کو، او اتم نمبر مرفوع کچری غدوړه بیل بیل حساب کو، خلک یو حساب ای هغه اسم د ما ولا مشبهتين بليس ده. نو دې ته وای ما ولا المشبهتين بليس، دا نو مرته ولي وای دغه وجه بیان کړی دا چې دا د ليس سره مشابهت ساتي کنه، ځکه او تما ولا مشبهتين بليس وای پس کې مشابهت ساتي دو مانو کې دو شینو کې. یو ليس د نفي د معنی د پر راضي مسند نفي کوي، مسند الیه نه دام داسې کوي، مسند نفي کوي مسند الیه نه. او دویم په دخول کې لیسم بدو اسمونه داخليږي، یو طرف بل تنسب دغه شندام په دوه اسمونه باندې داخليږي، یو په دخول کې او یو په معنی د نفي کې د لیس سره مشابهت شو. به نتیجه مر استلی دا چې کله دی د لیس سره مشابهت شو نو اوس به عملم د لیس بشان کوي. لیس چې دا اسم طرفه خبر تر نسب ورګي، دا به هم اسم طرفه مسند الیه طرفه او خبر ته نسب ورګي. زده شو اوس به وایو نو اسم ما ولا المشبهتين بليس وجه مشابهت بیانې فی معنی النفي والدخول، په معنی د نفي او دخول کې مشابهت ده. چا باندې داخليږي المبتدا والخبر، اغم په مبتدا او خبر داخليږي، دا په مبتدا او خبر داخليږي. ما دوی اسمونه ویلي مبتدا او خبر وایي. اوس نتیجه بیانې د مشابهت، ولهذا تعملان دغه وجه چې دی عمل کوي عمله بشان د عمل د ليس. دا هو شو خجی مقصدی خبر را ته بیان ک. اول نمبر هغه تعریف د اسم د ما ولا مشبهتين بليس ده. نو تعریف کې دوا اجزا دي. اسم د ما ولا مشبهتين بليس په مسند الیه وی او جز، پس دخول د ما او دلانا، پس دخول د احدهما نا، دا دوا اجزا شو. مسند الیه بویو پس دخول د دې دوړو نه دوا. او څنګه چې مخکې ویلي هو المسند الیه، الته مسند ویلو دلته هو المسند الیه وایو. نو دام په منزله د جنس ته مبتدا تم شامل له، حروف مشبہ بالفعل و اسم تم شامل له، افعال ناقصه و اسم ته شامل له. دا شان ما ولا مشبهتين بليس اسم تلاین فی جنس اسم ټول ته شامل له، ټول مسند الیه وی. خو بعد دخوله ما سره ټول بار کړه، ځکه د مبتدا مسند الیه توب چره بعد دخوله ما نوی، او نه د ان نه د اسم او نه د افعال ناقصه او د اسم نه رسیبه. ورته وګورئ هو المسند الیه دا ول جزء دا به مسند الیه وی. نو وی دا جنس په مرتبه کې هذا شامل للمبتدا، دا مبتدا تم شامل له، ولکل مسند الیه مړه بس هر مسند الیه ته شامل له. دویم جز چې
چغه فصل کردار ادا کوي بعد دخولهما پس دخول د احدهما نه مخکم احدهما بکر استلو کنه افعال حروف مشبہ بالفعل کې اعتراض باندې کې وس چې دواړه به داخلي کې خرج به غیر اسم ما ولا په دې قید سره وته غیر د اسم د ما ولا نه اعتراض توجه جی زيدا ما زيد ابوه قائم ما زيد ابوه قائم ما زيد کې زید اسم دما ابوه مبتدا د مضاف الیه قائم خبر د مبتدا سره د خبر نه مشترکت ور باندې خبر شو د بار د ما اوس اعتراض وکړي زوړ اعتراض د رمات کومه تا ویلی مسند دی اسم چې مسند الیه بوي پس ما او دلاد دخولنا بی ما زید ابوه قائم کی ابوه مسند الیه دا او پس د ما نه هم دا او بم اسم نه د پاره د ما اخو خبر دی نرسی بی بی مقه جواب دی دخول نه مراد ورود دی ورود نه مراد چې اثر لفظي او معنوي وکي او اثر لفظي او معنوي په زید کې کړي ما زید نه په ابوه کې ها ابوه قائم مشترکت وری په اعتبار د خبر سره بده کې به اثر کړي دي زول اعتراض وکړه مثل ما زید قائما دغه پر خودلو وبما عرفت من معنى الدخول او هغه چې تاب جندل د معنی د دخول لا يرد نو نه بواردیږي به مثل لدی مثل ابوه باندې نو اعتراض بنواردیږي په مثل ابو په دې ترکیب کې چې ما زیدن ابوه قائم برحال یو باس پورا شو چې هغه تعریف او دویم باس موږ څه ویلو مثال د مثال اوره د ما د باره مثال ذکر کړي د لا د بارم توجه جی ما د باره چې کوم اسم راوړې معرفه د ما زیدن اولاد باره چې کوم اسم راوړې هغه نکره راوړې دا ولا رجل نو علامه جامع وضاحت کړي دي چونکه ما په معرفه او نکره دواړو داخليږي نو عمل قوي دي ولی قوي دي غوایو نو بس د دې په اسم کې مثال کې معرفه د دې د اسم د باره مثال کې معرفه راوړله ځکه اصل معرفه راوړل اولا چې دا غیر بار مثال کې ولا رجل نکره راوړی دا ندی کې اشاره وکړه دي ته چې دې اسم دا نکره راتلی شي معرفه نشي ځکه عمل کې کمزوري دي صرف نکره کې عمل کول شي نو بهتره خدای چې مثال کې معرفه راوړي نو لا کې کار نه کېدل ځکه هم نکره راوړه او بعد شلما کې کار کېدل نو بس بهتر معنی عمل وکړو و سوال دار چې ولی ما اسم معرفه و نکره دواړه راتلی شي او د لاغه صرف نکره راتل شي ما تاسو ویل دویم بس د مثال لنه د خبرې بکی دي ناغي وجدادا اچھا جی هغه دا چې د لا مشابهت د لیس سره شاذ دی د دې دواړو د عمل مرکزی وجه مشابهت د لیس ده او دغه مشابهت د ما د لیس سره قوي دی نو دواړو کې عمل کولی شي اسم کې معرفه وي کنه کې روي څنګه لیس ده او دغه مشابهت د لیس سره دا بلا کې کمزور دی نو کمزوري عمل کوي کمزوري شي کې عمل کولی شي ا کمزوري سړی چی کنه کمزوري سړی معنی تکړی نه کېره ته تکړه دی خزو ته تکړه دی پدې پوهیږي کنه چې سړی سیوی ته تکړی باکری د زور نه دی لا کې دغه لو ودا او هغه زمونږ په شان د دواړو د خطه کړه تاسو ورسې کنه خجی وته وګورئ مثلو اوس د ما مشابهت قوی دی او د لا کمزور دی نو لک صبر وکي به بیان کوه ارستو بیانې ولا رجل افضل منك وانما اتى بالنكره بعد لا او صاحب د کافی راول نکره بس دلانا ولي لان لا چر لا تعمل الا في النكره صرف نکره کې عمل کینو ام سماعي بخلاف ما بخلاف دما
فإنها تعمل في النكرة والمعرفة دا دوړو کې عمل کوي معرفه کې هم کوي نو به د معرفي مثال راوړو نکرې دی ولا ولې رانوړو ما د پاره وایي چې معرفه کې کوي خدا قوي دی اصل لا ما ونه ویل چې اصل خدا غدا نکره کې څوک چې وایي غنه پرې کولې شي کنه غنه نبی مولای د پاره خوا وا خلم دې کنه بل په مولای مې نه دې چې کړه په غنی باندې او مولای د پاره وا ګوري نو باکره کوته کولې شي صحیح به پر هو واوي هغه مخینر ازادي ګوري كم زين بخلاف ما فإنها تعمل في النكرة والمعرفة وسی خبر ذکر کوي چې عمل لما او دلا د اهل حجاز لغت دیخه بنو تمیم د دې عمل نه مني بالکل عمل نه کوي وای ما او دلا دا مبتدا دا اسم او خبر چی دا به مرفوع دواړه او دا چې مرفوع دا د مبتدا او د خبر په وجه مرفوع یو مبتدای بل خبري دې دواړه پکېڅ عمل نه کړي لہذا دا دواړه عمل کوي دینه غو انکار کوي لکه صرف د خبره کوله عدالت د دواړو وای چې عمل نه کوي نه رسېږي دلته د اسم او د خبر دواړو خبره کوي هذا لغة أهل الحجاز وأما بنو تميم فلا يثبتون لهم العمل أدم أو دلاد برامل ثابته ويقولون أو ديوي الاسم والخبر بعد دخولهما چوي اسم و خبر پس در دوالو دخول مرفوعان وی بالابتداء بوجه یعنی ابتداء پا کی عامل وی مبتدا و خبر کی ابتداء عامل وی کنا بیبسی چلی کما کان قبل دخولهما څنګه چې دخول نمخ کی د ابتدا په وجه دوړ مرفوع دخول بس بموي خجي نوش علامه جامع وجب یعنی د دې خبرې د پاره چې صاحب د کافیه د اهل حجاز او لغت ولي کتاب کې راوړو بنو تمیم ایران وړلو پوه نه شوي وی چې هغه قران نه ثابت دی عمل شته کنه وعلى لغت اهل الحجاز ورد القران نحو ما هذا بشرا ور بشرا منسوب دی نو ځکه کافی ولد دې مسله راوړل مذهبي ذکر کو پوه نه شوي دو بیان وشو تعریف وضاحت د مثال او درېمه خبره مې کړې و چې عمل د لا چې د شاذ دی دا ویلو کنه او وجه سره امق وجه ده چې مشابهت د ما د لیس سره قوي دی او د لا کمزور دی او د دې د عمل اصل مرکز مشابهت د لیس سره نه پلا کې کمزور دی نو عمل هم شاذ دی وجه سره چې لیس نفي د پاره راضي حالي نفي د پاره او ما هم د نفي د پاره راضي حالي مشابهت قوي شو پاتش ولا خود مطلق نفي د پاره راضي نو مشابهت کمزور شو اورا وهو عمل د لیس چې دی وهو مرجع د ضمیر خي فی لا بلا کې درته یادوم دون ما روي سره اشاره کوي ته چې دا الله خبره د احتراجي د غوړې معنی یادو شاذ دی لکه شاذ خو دوه معنی دي یو شاذ معنی د قلیل شاذ یو معنی د قلیل او یو خلاف القياس شاذ سو معنی دي دوا قلیل کم استعمال او خلاف القياس دلته کم یو دی او دلته قلیل والا معنی د خلاف القياس والا معنی بکی نه ده او هو فی لا شاذ دا بلا کې شاذ دی خدای هم غرق سبق نه خلکو باسي کله ترسته بقول الکشن سبق واته دی ګوري هغه ځاله طالبان دي دوره کې دي خان یو خو مناظر جوړيږي خدای خو دې غر کې ګوري قليل وهو عمل د ليس لا کې شاذ معنا خلاف القياس نه قليل ولي وجمع ولا مشابهت ليس سره کم دي لنقصان مشابهت لا بليس ځکه ناقص ته مشابهت دلا د ليس سره فلان لاندې ګوره کنه خدای دې غر کا یم عبارت نشي لګولې او کنه مونږ شرمېږم کما کان کم زیده لأن ليس جدال نفي الحال وجم ویلوا نفي حال لبر راضي ولا ليس كذلك نفي حال لبر نرازي فإنه للنفي مطلق نفي لبر راضي
بخلاف ما بخلاف د ما د دې مشابهت قوي دي ځکه دا د نفي حالي د بار راضي فإنه أيضا لنفي الحالي فيقتصر عمل لا لند دادا بن بشي عمل دلا على مورد السما چونکه عمل کمزور دي نو څنګه چې د دې د عمل سما شوی وقت کې به عمل کو بل ځکه به عمل ته نه پریدو ځکه موږ یو اصول فقه قاعده ویلې ده کله چې حکم خلاف القياس وارد شي مورد پورې خاص وي ښا هم ویلي کنه هم ان شاء الله شرایط د قياس کې وو په جنبه دلته خلاف القياس کار دی نور زینو کې عمل نشي ورکوله نو بن به عمل دلا مورد د سما باندې لکه شرکی ګورې من صد عن نيرانها فانا ابن قيس لا براحو من صد څوک چې بلې اغا ور د جنگ بلې دینو من صد عن نيرانها څوک به چې بلې باغا د ور د جنگ نیران د جنگ به څوک بلې دي څوک کې بلې دي مبتدا متضمن معنی د شرط لره ده او بلکې د سی وایا مبتدا موصول دی او سله ضرب راغله مبتدا موصول دی سله فعل راغله نو به خبر کې فار اول جایز کنه متضمن معنی ده شرط لره موصول وسله کې فعل راغلی وي نو فانا ابن قيس ګوره لا نزو ابن قيس ما لا براحو ز شکستونه نه خورم به هر حال مال شکست نشته تکړه دي شي جنگ دی جوړي من به کو لا براح لي تاسو ګورې دلته لا عمل کړي براحون کې بس سماعي دغه شان عمل کمزور دی دلته به کوي نور زین کې موږ نشو قياس کوله ولا يجوز ان تكون لنا في الجنس دلته اعتراض جواب دی تاسو شعر په ترجمه پوه شولې څوک چې تیزی عن نيرانها د جنگور نزيب بن قيس ملا براحو د شکست نه خرمای با لا براح لي مار بار شکست نشتا وسوي چې لا براحون کې د سیولې نه فرض کې چې د الله نه په جنس کا او براحون اسم د ذکر مرفوع دی اداغي علامه جواب کوي د لا نه په جنس اسم ال مرفوعي چې کله لا کې تکرار وي اسم کې تکرار وي لا کې تکرار وي لا حول ولا قوه تلته تکرار شته چې نشته نه به اسم د لا چی هغه به منصوب یا غتیر شوی دی یا مفتوح یا منصوب ولا يجوز ان تكون لنا في الجنس تنشو ویل شي دا الله دل في جنس ولا لا جوړ شي لانها ذکر لا دل في جنس شرا اذا كان لان الله چې دا کله چې ویلنه في الجنس دا لري کله نه في جنس د باري نو لا يجوز فيها بعد جائز نه لا يجوز فيما بعد جائز نه دا غیر نرست رفع نه جائز یو صورت کې جائزي ما لم يتكرر تسوچي تکرار بګی نه راغلی دی او تکرار نشته نو څنګه بداد لاین په جنس وګرځي ولا تکرار فی البيت بیت کې تکرار نشته اخیری خبر اعتراض جواب اعتراض الګر د څومره مرفوعات چې تیر شو کغه مبتدا او که خبرو او کغه فاعل د څه بسرازه هغه خبر د حروف مشبہ بالفعل یا دلاین فی جنس دا اوس شوایو انا لا ما ولا مشبهتين بليس لدي اسم دا څومره چې تیر شو دا تعریفونه د ټولو تعریفونه په توابع هم صادق راځي تابع د فاعل چی فاعل پشانی کنه تابع د مبتدا پشانی تابع د خبر د ما ان حروف مشبہ بالفعل دا غي د خبر تابع غي خبر پشانی تعریف په بالکل صادق راځي ندې سره به څه کوو اوس اخیره کې جواب ذکر کړي چې به توابع او بیان مستقل روان دي زمون څومره تعریفونه چې کړي دي د چام کړي دي نو غیر تابع مدبوم مراد دي چې د چا تابع نه هغه یادو پوهیږي نو کوم ځکه چې مسند یاد کړي کوم ځکه مسند الیه یاد کړي دا نو هغه بالاصالت زمون مراد دي بالتبع تابع نه یادو وورا علم ان المراد بالمسند والمسند اليه في هذه التعريفات بدي تعريفات کی
ما يكون مسندا او مسندا الیه دا هغه مسند مسند الیه دی بلساله چې به رسالت سره وی لا بالتبعیت تبعیت معنی نه یادو دې سره څه دلیل دی چې بالتبعیت ولا تنه یادې وای دا غیر است بیان روان دی دای قرینه د چې دلته نه یادو بقرینه ذکر التوابع فيما بعد پدې قرینه چې ذکر التوابع فيما بعد کیږي کنه فلا ينتقض بالتوابع یو تعریب هم نه ماتيږي د توابع په وجبان دي ولما فرغ من المرفوعات مختصر پر تیر شم کنه شرونا خلاصې تم خو نه استي تاسو موږ تاسو ډیر خوشاله ټول خلاصه مې دی ویل به شپږ منټو کې